السلام علیکم. پرون ما د مولانا طارق جمیل صاحب د زوی د خودکشۍ خبر ورکړی و. ډیر دوستان په خفه وو چې جی لا د دې پته نه لګي او تاسو په ویډیو وکړه، خو ما سره پرون هم د چینوټ د ډي پی او تصدیق شو دا خبرو. اوس د هغې تصدیق د هغوی فیملی وکړو. د مولانا طارق جمیل صاحب بل زوی ووی چې دته د ډېرې مودې راسې د ډپریشن مریض و او د ګارډ نه نن دغه واغستو ټوپک او ځان یې پې وویشتو. د شپږو میاشتو راسې وی دله دومره ډپریشن یې سیوا شوی و چې موږ به له د بجلۍ شاټونه او په دغه وجه باندې دوی ته دا پرابلم شروع شوی و. د چې و دا کم ماشوم چې ځان ووجو د مینې واده کړی او هغه ناکامه شوی و، بیا یې هغې له طلاق ورکړی او کیدای شي چې مین وجه دا ډپریشن وي. نو الله دې په ټولو باندې فضل وکړي. ډپریشن په ټوله دنیا کې یو ډېر توجه وله ورکوي دې مرض له، خو پاکستان کې بدقسمتۍ نه دې مرض لا ډېر څوک توجه نه ورکوي. هغوی وایي مړه هسې دې په ځان څه چل کړی، ټیک ټاک سړی ورته وایي چې ډپریشن مې دی. دا یو ډېر سیریس مسله ده. کم خاندانونو کې چې دا وي نو هغې له توجه ورکول پکار دي، ځکه چې نتیجه یې اکثر بیا خودکشي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.